ماشومان به بچي به څنګه ځوانه جانه انګور مې ده کوم ځای به لوغړېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی ستر نوم نه چې ډېر بخونکی مهربانه دی، خالق د مخلوق دی، رازق د مخلوق دی. عزتمندو، دا وخت د نوښار په سیمه په خیشو کې د خپلو مسلمانانو په حضور کې حاضر یم. عزتمندو، په خیشو کې د انور علي په کور کې دا داسې یو کور دی عزتمندو چې په دې کور کې انور علي چې دی هغه بیمار، هغه چې دواړه ګردې پیل دي. بیا د انور علي یو بوډۍ مور ده په کور کې. د انور علي پلار چې دی د نن یو څو میاشتې مخکې هغه وفات شوی دی، د دې خشک اوسېدونکی و. عزتمندو، راځم چې د هغه مور صاحب چې دی هغه خو د خبرو جوګه نه ده، خو زه د خپلو مسلمانانو په حضور کې دا پروګرام راوړم چې هغه زما مسلمانانو نه غوښتنه څه کوي او زما د مور ته څه تکلیف دی او په دې خپل بچي باندې هغه مسلمانانو ته هغه څه وایي. السلام علیکم مور. وعلیکم سلام. مور، د بچي ته چې دی ګورئ، تا ته څه تکلیف دی؟ د بچي ته مې ډېر زیات تکلیف دی. 2 ګردې فیل دي، 8 بچي دي، ماشومان دي، په خپله ټیک نه یم، شوګر مې دي، اپریشن مې کېږي میاشت په میاشت، د معدې تکلیف دی، دغه مې نالې پړسېدلې دي، نه ټکونه اخلي، پیسې نشته. دا ماشوم زوی مې په خپل ځان خو مې څه کار نشته، خدای الله دې روغ کړي، خو پیسې نشته. دا ماشومان بچي دي، زه یم چې الله دې دله روغه سټه ورکړي چې دی خدای ښه کړي. او نه بس زه به هر څه چې خو زه به ښه شم، خو چې دی خدای ښه کړي، د غم زیره زه خفه کړې یم. زه یم یا الله زما دا بچی روغ کړي. ما به له خپلې ګردې ورکړه، خو زما ګردې ختمې دي، زه م ختمه. الله دې تا نه ختموي انشاءالله. الله به اوري ستاسو دا خبرې به اوري انشاءالله. ستاسو دا فریاد به غم دی چې دا ماشومان به بچي به څنګه ځوانه جانه انګور مې ده کوم ځای به لوغړېږي. دا هم زموږ خور ده، دا د دی د سکولونو د دی د هېڅوک هم نشته دی، د پیسې د نوښاره پورې کاری هم نشته چې موږ پرې لاړ شو. عزتمندو، مور خبرې تاسو اورېدې. راځم انور علي راځم چې انور څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. انور څه کار به دی کوو جي؟ ټولو مخکې خو زه فضل ربي صاحب پښتونیار ډېر شکر ګزار یم چې زما رابطې کولو نه پس 2-3 پیر رابطې وشوې، نه پس ما له سواد د سر نه راغو او ما سره دونه هیلپ وکړو. ما به زه ګرافیک ډیزاینر یم، زه خپله کمپیوټر باندې او پینافلیکس کار به مې کولو. شکر د کاروبار ښه سمدم و، بس اچانک زما 2 ګردې فیل شوې او ارڅه لاړه ختم شو. اوس دونه دغه نشته دی چې زه میاشت هفته کې 2 پیرې واش کوم ډایلاسس. د هغې په یو ډایلاسس زما تقریبا 3000 روپۍ خرچه راځي. په دې کې موږ ته انجکشن یې لګي یو څه بل څه، نو هغې خرچه زه نشم افورډ کولی بالکل. لکه ما سره دونه پیسې نه چې زه خپل ډایلاسس پوره کړم. باقایا مسلمانانو ورونو نه څه غوښتنه کوي دا ټایم ته چې څوک ګوري؟ زه د مسلمانانو ورونو ته دا ویل غواړم چې ما سره هیلپ وکړي. ما سره د ګردې دپاره اوسه پورې د ګرده نه میلاوېده، ما له دا خپل کور والا ګرده راکوي، هغه ښه په خپله خوشحالۍ راکوي، خو موږ سره د اپریشن پیسې نشته دی. زه خپل ورونو ته دا درخواست کوم چې موږ سره د دې اپریشن پیسو باره کې تعاون وکړي او چې څونه پورې کېدی شي چې دا زموږ سره لکه ګرده خو شته دی، خو اوس اپریشن له موږ سره پیسې نه برابرېږي. دا زما واړه بچي دي او زه وایم چې زه د دوی دپاره څه وکړمه، کنې نو زه وایم چې یتیمانان لوی نه شي او چې زه ښه شمه نو دوی به هم ښه وي. او باقي نورې خبرې پوه نه شي کولی. ټیک نه حوصله به ساتې ښه انشاءالله. نه ابۍ ته ول حوصله ورکوه، دا الله خو شته زموږ جي، حوصله به ساتې انشاءالله. خورۍ ته ګرده تاسو خپله دله په خپله دغه باندې ورکړي چې په خپله رضا؟ جي زه له په خپله رضا ورکوم. ولې دا خو ډېر ګران کار نه دی دا ګرده ورکول خورۍ لکه دا
نو بس ګران کار خو دې ما ته هم پته ده خو څه به کوو نور څه لار نشته موږ سره. بچي دي دي حاجي واړه دي خاوند خو مخکې چې ستاسو کور ودان چې دا ستاسو ده نو خو مخکې کار کوو ښه پیسه به یې پیدا کوله که نه جي؟ حاجي کار به او کوو. فلیکس مشین وغیره هغې په دې بیمارۍ پسې خرڅ کړو. حاجي ښه زما د مسلمانانو ورونو له خور ته څه غوښتنه کوې د خپل بچو دپاره؟ بس دا غواړم چې موږ سره مدد وکړي جي چې د ده د اپریشن چې وشي کامیاب شي او بس څه دغه را سره وکړي مدد چې پیسې مې سي. عزتمندو ما له په کار هم نو چې ما خپلې خور له زتلی خو د لفظونه د خپلې خور د ما ځکه په دې پروګرام کې واغستل په دې باندې سبا ثابته دنیا به تنقید هم کوي چې یاره دا د خور نه دا ګرده په زور اغستی شوي ده یا دا په څه باندې مجبوره کړې ده. غټه مجبوري د هغې عزتمندو د هغې اولاد دی د هغې بچي دي. بیا زما د مسلمانانو وروڼو نه زما عزتمندو په ایمان موږ چې لګیا نو موږ هر پروګرام کوو چې زموږ زړه د کاڼي دی ځکه دا نه چوي. بیا به د خلکو تنقید چې یاره دا نو د دغې وجې دپاره زه د کور ته رالم چې یو زما دا خور په خپله باندې وموي چې یو دا خاوند له زه دا ګرده چې دا زه په خپله خوښه باندې ورکوم ځکه چې زما بچي چې دي سبا د یتیم د غږ نه بچي. عزتمندو تاسې خویندو ته او داسې میندو ته زما د هغې عظمت ته زه سلام کوم الله دې د دوی په عمر کې برکت واچوي. عزتمندو زما تر دې دمه وه چې زه پسې د نوښار سیمې خیشکو ته رالم ما خپلو مسلمانانو وروڼو ته دا پروګرام د هغوی حضور ته راوړلو. د خپله مور مې وموښوه د خپل رور مې وموښوړو د خپل بچي مې وموښوله د خپله خور مې ته وموښودله. عزتمندو نور الله پاک دې هغه مسلمانانو وروڼو دی الله پاک زما توفیق ورکړي د اخلاص په نورو پروګرامونو پورې چې څومره هغې له پیسې رالیږلې ډونیشن زما په پروګرام کې د اخلاص په پروګرام کې د سوات نیوز په پروګرام کې تر اوسه پورې د 1400 نه سوا پروګرامونه وشو دې سره چې دلته پکې هم راورسېدو او باقاعده خلکو ته ګردې بدلې شوې دي خلکو ته هغه د اینې پورې چې اینې پکې خلکو ته د هغې بدلون شوی دی پکې بدلي. عزتمندو بلکې دا رور چې مې دی عزتمندو نو دا علاقه به تاسو لیدلو مې دا ډېره پاسپنده علاقه ده جي او زه د دې ایم پی ای ایم ان ای هر څوک چې الله دې خوشحاله کړي که د تحریک انصاف سره یې که دا نو که زما دا پروګرام وکتو نو عزتمندو زه د دې رور په پروګرام باندې به د دې رور نمبر ورکوم زما سوات ته تله او دا پروګرام به انشاءالله العزیز زه خېږم. نو عزتمندو د دې مور سره د دې رور سره د دې خور سره خامخا رابطه وکړئ جي او الله پاک که د دوی دا زړه جوړ شو نو دا به سبا تاسو ته به دعا کوي دا بچي به تاسو ته دعا کوي چې یاو په دې دنیا کې داسې مسلمانان څوک د دې نوښار هم غیرتمند ولس دی او د دې خیشک هم غیرتمند ولس دی کیدای شي هغوی ته هم دا په نظر نه راغلی. عزتمندو زما تر دې دمه پورې الله دې تاسو خاد او آباد عزتمند لري. بل پروګرام پورې خپل کوربه فضل ربي پښتونیار له پوره د اخلاص د ټیم اجازت راکوي په الله وسپارم د لوی الله په امان.